الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة دا دعا متعلق دا دریم جمعه دا چه خبر مشورو کړی و او داغی آداب میرتو خول دا دو جمعه ہر انسان اللہ تا محتاج دے او دا اللہ نا غختو تا دعا ہوئے سوک پا مال کے محتاج دے سوک پا عزت کے محتاج دے دا اللہ نے عزت ماری سوک بچوں کے محتاج دے سوک زامنوں کے محتاج دے سوک کاروبار کے محتاج دے سوک دا گاونڈی نا تنگ دے سوک دا ظالم نا تنگ دے دا چا بچی روان دی دا چا دا خد خاون مسائل دی دا دنیا سے جو نشو بیا مونگ پدے کے محتاج ہے چا جنت دا اللہ نو غوارو اخیرت غوارو دا قبر دا عذاب نا امان غوارو دا زن کدن سختی دی و دا اخیرت لوی چقلی دی او خوشحالیم دی پکے اگے کی خمونگ دیر زیاد محتاج ہے یو مستقل آغا زندگی دا دا دے وجہ نا واللہ قرآن شریف کی یوزل نا بار بار فرمائی دا دعا ترغیبات ورکی حضور پاک ہم او زمان کتابونو کے پدے کے مستقل بابونو کتابونو خودلی شوی دی کتاب الادعیاء کتاب الدعوات بخاری کے ترمذی کے پنور کتابونو کے نو دا درے مجموعہ دا چے دا دعا متعلق سباز ضروری خبریں میں در تشورو کریں نندتا اغا زین خیم چے کم زی کے دعا قبلے گی اغا وقتون در تخیم چے کم وقت کے دعا قبلے گی او اغا اسباب در تخیم چے تا اغا اسباب استعمال کے استا دعا اللہ قبلے لومبے دادی چے دا عبادت نا پس دعا قبلے گی عبادت چو کہ نو اللہ نا سوالو کا اذا فرغت فانصب زمان اکثرو مفسرین دا دے امدق مانا لکلے دا چے تکلم دا عبادت نا فارغ شے دعا اوکا خوفان سوب زان اوکاڑاوا دعا کے وقت واخلا او زر زان مخلا سوا دا دعانا سمرا چے پا زارے او پا مینت باندے مسئلہ حل کی گی نو زر اغا مسئلہ نہ حل کی گی بندن ہم چیتا سوال کیو دا سے دا کبر الفاظ وی دا شیرہ کا او پا منڈا ہوئے نو آوی دا سر کبر جن دے او چے بندہ تم تخپ اتمینان لاسونے سے او سشیت غوانے دا غپا زڑکے رحم و نرمی راش اللہ خودیر رحیم بادشاہ نو فن سواب زان پا دعا کے خ استعمال کا خو کڑوا دیر وقت استعمال کو دیر زاریو کا اللہ تا دے عبادت نہ چکل فارغ شے او حضور پاک سے کلم دے عبادت نہ فارغ شے دے نو دعا گانے کردی عرفات کے منزون اکرل دا ماسپخین او مازیگر پا یوزل دعای اکرل مزدلفہ کے دعا کردی حلتے او مخصوص عبادت تے وقوف دا مزدلفے حلتا او دریدر دے دیر دعا گانے کردی او دا سے دعا گانے کردی کہ رسول اللہ مبارک دا مزدلفے پا دغا میدان کے سار وقتی
لږ په خندا شو. صحابه وی الله رسوله دا خو د خندا وخت نه دی، دا خو د زارې او د عاجزۍ وخت تاسو خندل. وی شیطان مې ولیده، ما د الله نه 3 سوال وکړل، اهم درې واړه په عرفات کې 2 خوال ته قبول شو او په یو توقف شو، هغې کې څو نه ویلی شو. چې بیا مزدلفې ته رالم هغه سوال مې د الله نه وکړه، نو د هغې د قبولیت اواز هم راته وشو. نو شیطان مې ولید چې په سر یې ځان له خاورې اچولې او چغې والې ویلا غرق شومه تباه شوم. دا خو د امت دپاره د ډېر عجیبه سوالونه وکړل که دا دعاګانې 3 واړه چې الله قبولې کړې خو امت الله بچ که زما هر څه خواري چې د امت د ګمراهۍ کوم دا خو لاړه او تباه شوه. نو کوم عبادت چې بنده وکړي عبادت باندې الله خوشحالېږي. چې عبادت وکړي نو د عبادت نه پس لاس الله ته اوچت کا او په عاجزۍ دعا وکړه، ځان مه خلاصوه، منډې مه وه. مونږ چې دلته کې مونځ مثلا وکړو دعا کوو منډه وه، دعا ته مړو خیال نی منډه و منډه مه وه، محتاج یې الله ته ښه ځان وکړوه او ډېر په مینه او په شوق سره عبادت وکړه. عبادت ما چې کوم حدیث درته ووی حضور پاک فرمایي د اذان او د اقامت په منځ کې هم دعا نه رد کېږي. دا ګوره څونه عجیبه خبره شوه. د اذان او د اقامت منځ کې خو تقریبا 1 غنټه 20 منټه ټیم دعا دې کې هم نه رد کېږي. لا یرد الدعا نه رد کېږي د اذان او د اقامت په منځ کې. یو هغه عبادت دی اذان چې ته د بار نه خلک پرې راغواړي مانځله حی علی الفلاح او حی علی الصلاة وی الله خوشحاله شي او هو ګوره مؤذن ته زما عبادت له خلک راغواړي. او چې دا کم انسان بانګ نه وی هغه هم ورسره دغه الفاظ وی لا حول ولا قوة الا بالله د بانګ الفاظ وی. او بیا اقامت هم هغه عبادت ته چې جمعات کې کم مخامخ خلق دی حاضرین هغه ته مانځه ته ودرې بلې. دو اهم اوازونه شو، اهم عبادتونه شو. حضور پاک فرمای لا یرد دې کې هم دعا نه رد کېږي. د انسان دعا الله قبلې. بعضې ځای نه دي چې هلته دعا قبلېږي لکه جومات شو د عبادت ځای. بیت الله شریف شو، بیت الله شریف کې حجر اسود ته مخامخ دعا قبلېږي. زمزم کوی سره دعا قبلېږي. ملتزم ورته وایي د حجر اسود او د بیت الله شریف دروازه د هغې منځ هلته دعا قبلېږي. حتویم چې ورته وایي د بیت الله یو حصه ده هلته قبلېږي. میزاب رحمت د رحمت چې کومه ناوه ده د هغې لاندې دعا قبلېږي. حجر اسود ته چې مخامخ ودرېږي دعا قبلېږي. طواف کې دعا قبلېږي. د صفا غونډۍ ته وخېږي دعا قبلېږي. د مروه غونډۍ ته وخېږي هلته بیا دعا قبلېږي. او بیا د صفا مروه منځ کې لږ ځای دی هلته خلک منډه وایي اشنه راډونه چې ورته وایي هغې کې هم الله دعا قبلې. لیکن زمونږ خلک دعا نه غواړي، منډه وایي ځان خلاصوي. شیطان دی که نه شیطان دی پرېږدي کوم ځای دوا کې خو ستا فایده ده نو شیطان درته لمسی دی شابه منډه وه. او په صفا مروه خلک استلام کوي بیت الله ته لاس اوچت کړي دغلته استلام نشته، دغلته دعا د دعا قبلېږي. د حضرت هاجرې دعا دغلته الله قبوله کړې ده. مزدلفه کې قبلېږي، په عرفات کې قبلېږي، په مینا کې لومبي جمرات چې ولېغه شیطانان چې ورته وایي اول او دویم هغې پسې دعا قبلېږي. حضور پاک کړې ده دعا قبلې ته یې مخ کړي دي، اوږده دعا یې کړې ده. ګوره دا د دعا ځای نه دي زمارونو. او بیا بیت الله ته چې سړي ځي پکار دي چې بل مسلمان ته ووایي چې ما ته دعا وکړه. دام ثابته ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه روان دی د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته، مدینې شریفې نه مکې مکرمې ته عمرې دپاره. د دواړو جهانو مبارک سردار ورسره جلب وکړه، د لاس ته یې نیولی او ورسره لږ بار لاړ او بیا ورته څه وایي اوهو ایر ورکې ګورې مونږ په دعا کې يیر نه کې. دې نه څو خبرې معلومیږي. یو خو چې څوک عمرې حج ته ځي لږ جلب ورسره او دویم دا دی چې دغه ځای د قبلېدو دی. ځکه خو حضور پاک ورته فرمایي چې مونږ په دعا کې مه یېروه. او دریم غوره انسان لوی سړی د رکوټي سړي نام دعا غوښتی شي.
د حضور پاک څومره لوی شان دی، لوی حیثیت دی، د حضرت عمر د هغه په نسبت رکوټې دی او د هغه نه دعا غواړي. او بل حضور پاک په خپله مستجاب الدعوات دی، دعاګانې الله قبلی، سره د دې چې مستجاب الدعوات دی، الله ته دومره احتیاج لري او دومره حاجت لري او خی خلکو ته اورئ چې زه د خدای د بل نه دعا غواړم، د پیغمبر امداد زما امتي دی زه دعا غواړم او هغه مخصوصو ځایونو کې ته دعا غواړم، نو تاسو د یو بل نه وغواړئ دعا. یو حدیث کې راځي بظهر الغیب په شیشه چې یو مسلمان له دعا وکړي هغه الله قبلی. موږ پکې بخل کوو، زه خو الحمدلله بخل نه کوم، زه خو خپلو مقتدیانو ته، شاګردانو ته، د جمعې مقتدیان دوستان په دعاګانو کې یادوم. ولې یادوم؟ د پیغمبر مبارک وینا ده او حضور پاک فرمایي چې د یو مسلمان رور بل مسلمان له بظهر الغیب په شیشه الله دعا قبلی. دویم که قبوله شي نو خیر دی که نه، ما نه پسې پیسې دي او زه پکې یو لالچ ویم دی، لالچ مې دا دی کومه دعا چې د بل مسلمان له وکړه اقه دعا به ستا دپاره م الله قبوله کړي. نو ولې نه کې بل مسلمان له دعا غوښتل؟ ځینې خلک یې عمرې له ځي، ما په خپله اورېدلي یقین په خدای وکړه د حاجیانو نه مې په خپله یو حاجي نه مې اورېدلي دي، وایي چې زه راتلم پلانکي راته وایي چې ما ته به دا وکړې، خصوصي به راته وکړې چې دا خصوصي پکې لاسته وایي، سپیشل به وکړې چې دا سپیشل هلکه وایي 10 لکه روپۍ زه لګوم ما دواګانې تا لګوم. دا مې اورېدلي دي. ما وی او بلکل پیغمبر مبارک دعا غوښتې د حضرت عمر، تا نه یو سړي دعا غوښته خو در باندې امید دی چې پاک ځای کې تا نه پسې پیسې لګي، تا نه نورې 10 لکه خو نه دی خواص هم تللی دي، خو مې رورې تا نه دعا وغوښته او تا غله وکړه چې کومه دعا تا غله کې خدای به یې قبوله کړي، دې کې اخلاصي ریا پکې نه په شیشه ده او حقه دعا به ستا دپاره خدای قبوله کړي. دې کې ولې بخل کوې؟ د ماشوم نه دعا وغواړه، ماشوم ماشوم معصوم ورته وایي د ګناه نه پاک دی. نیک سړي نه دعا ولې غواړې؟ ګناه یې نشته یا کمه ده او یا کې کړې ده دومره نیکي کوي چې هغې سره ګناهونه ختمېږي. عالم نه وغواړه، نیک سړي نه وغواړه، نیکانو ته ووایه چې دعا درته وکړي. ګناه شته نه یا وي به، ولې به نه دنیا کې خامخا سړي نه ګناه کېږي، خو هغه دومره نیکۍ کوي توبې وباسي چې ګناهونه ورته الله معاف کوي او دغه نیکان اکثر ګناه نه ځان هم ډېر ساتي. نو د معشوم خو بالکل د ګناه نه پاک دی، معصوم ورته وایي، اړو ګناه پې نشته، د ګناه نه بالکل پاک دی. د معشوم په سر لاس راکاږه، د خولې نه دعا وباسه، معشومانو ته دعا وښایه چې دې دعا وکړي د اخلاص نه، هغه خدای قبلی. زموږ د دې حدیث یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی، عبدالله ابن مبارک، امیر المؤمنین فی الحدیث، د حدیثو بادشاه، ډېر لوی سړی تېر شوی دی، ډېر لوی سړی. او زموږ احادیثو کې چې دا څومره لوی محدثین دي او د کتابونو استادان دي، د دې ټولو په استادانو کې راغلي دي. او د تصوف چې کوم لوی خلک دي د هغې په نصب شجره کې، یعنې د هغې په استادانو کې هم د نوم پروت دی. لوی محدث خوب یې ولید، په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید. حضور پاک ورته په خوب کې فرمایي وی عبدالله لاړ شه کوفې ته، او په کوفه کې یو سړی دی، یو تاجر دی، بهرامي نوم دی. دا هم درته مخکې ووایم چې دغه علاقه ګورې اصل فارسیان د اور عبادت به هم کوو او فارسي به وي. د عراق اصل ژبه فارسي وه، د کوفې اصل ژبه فارسي وه، د فارسي بانانو. دا خو چې بیا حضرت علي رضی الله عنه صحابه کوفې او بصرې ته لاړل، عربي یوړه نو دا عرب شو، ډېر پکې عرب شو. د عبدالله ابن مبارک زمانه کې، دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه کې دی کې فارسی چلے د ډېره پورې، عربي هم پکې شروع شو، بیا وروستو عرب شو، وروستو ډېر وروستو. په کوفه کې یو سوداګر دی، بهرام یې نوم دی، لاړ شه په هغه زما سلام ووایه،
او د سلام نه پس ول دا بشارت او زیر ورکا چې تبا ما سره یو ځای په جنت کې یې او ما سره به یو ځای داخلي جنت ته لوی مرتبه ده د پیغمبر په مرتبه کې څوک شریک نه دار چا مرتبه لاندې را خو بعض خلک په دنیا کې یو انسان سره تعلق او مینه ساتي نو ډیر نږدېکت وي وته زما مرتبه ته به ډیر راځي ما ته به سره به ډیر ملاویږي ما سره یو ځای به جنت ته داخلېږي راویښ شو بوده شو بیا دا خوب ولید درې ځلې دا خوب ولیده د هغه خو شاګردانو معلومات یې واخیستل فورا راغی کوفې ته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې زه په خوب کې ولیدم من رآني فقد رآني من رآني في المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي چا چې زه په خوب کې ولیدم د حقیقت کې لیدلی یم شیطان زما په شکل نشي راته خو عالم و پوه شو چې دا خو یقیني خوب دی راغی کوفې ته هلته خلکو نه معلومات واخیستې دلته یو تاجر سوداګر چې بهرامې نوم یې شته وی او صاحب خو ته په هغه څه کوې ولې اخو کافر دی مجوسی دی دور عبادت کوي اوهو دا څنګه چل دی ما خو خوب لیدلی او بار بار مې لیدلی خیر چې ته بل بهرام وګورې صاحب بل نشته ته چې کوم تاجر یادې سوداګر لوی سوداګر دقه یو کس دی زه بس ټیک ته وربشه معلومات پې وایي تپوس یې وکړه ورغې خو دا بهرام داسې تاجر او سوداګر و غټه منډی وه غلوه منډی وه او په هغه منډی کې اوس خو په سودکو کې او په ډاټسن او په ټرکونو کې سامان ځي هغه زمانه کې په اوښانو او په اسونو په قچرو به او په خرو به داسې منډی وه چې بس اوښان به سملاستېدل مال به ترې کوزېده او بیا به پې نور مال بارېده او هغه زمانه کې چې کوم علاقې وې د دنیا ګوټ ته به مال سپلی کېده راتبه او تبه راتبه او تبه داسې غټه منډی وه د بهرام لوی تاجر و دنیا کې مشهور سړی و چې دی ورغې د خلکو هم دا خیال و چې کیدای شي عبدالله ابن مبارک هم ورسره څه تجارتي کار وي خلک خو د کافرو سره هم تجارتونه کوي چا ورته وی صاحب عبدالله ابن مبارک راغی هغه پېژنده په نوم چې دا خو د مسلمانانو ډېر لوی عالم دی او د حدیثو استاذ دی او د حدیثو د استاذ خلک د پیغمبر د حدیثو د مخه قدر کوي ورته پاسېده د مټې ونیو حضرت راځئ کښېنه ډېر عزت یې وله ورکړ ډېر قدر یې وله ورکړ خو چې عبدالله مبارک د هغه تجارت ته وکتل نو هم حیران پرې چې صاحب دا خو غټه منډی ده او لګیا دي بولی کېږي او شی اخیستلی کېږي او شی خرڅېږي او نوکران لګیا دي دی خپل ځان نه ناست دی هغه چا سره لیکل کوي او پیسې دي او لکونو قصې دي او غټه منډی ده عبدالله ابن مبارک و دې بهرام تا سره یو ځان له خبره کو ځان له کار د سره له ښه صاحب ځای چې د خلکو نه یې ځان لکه یو کوټې ته ننوتل چې ننوتل وی بهرام زه یو خبرې له راغلی یم خو ما ته به رښتیا وي حضرت وایې جي د هغه دا خیال و چې څه تجارت به شروع کوي یا څه مال به لي یا به څه خرڅوي وایې جي بلکل نه زما استامیانو کې به خبرې خدا به خوفیه بلکل صاحب خوفیه وي ته څه داسې کار نیک کې راته ووایه وی صاحب زما خو څه نیکي نشته زه خو ستاسو په ژبه کافر یم مسلمان هم نه وی نه هسې د دنیا په نستا څه ښه کار نیک دا معنا چې ښه کار څه ښه کار کې یاره زما خو صاحب څه ښه کار نشته دغه یو کار دی چې په چا مې قرضی او یې نشم در کولی غریب یې ورته یې پرېږدم مال مې ډېر کونډه رنډی یتیمانان مسکینانی خیراتي شی ورکوم ډوډۍ ورکوم خلکو له غریبانانو له جامې اخلم بعضې ډېر عجزي کاروبار یې نه هغه له کاروبار شروع کوم چې ځه ما دله دا شی درکړه ځان له خرڅوه ګټې کوه دغه ښېګړې میګړې کومه نور خو ما داسې د ښېګړې کار نه دی کړی وی نه دا وړه خبره داسې یو کار راته ووایم چې هغه کار تا د زړه د اخلاص نه کړی وي او ته پې مطمئنې چې په ژوند کې که ما ښېګړه کړې ده او ما نیکي کړې ده ستا په دین او ستا په ایمان نو هغه دغه ده وی عبدالله ابن مبارک یو کار مې کړی دی زما او دا الله په میانځ کې دی زما او ستا په میانځ کې به دا به چاته وی نه وایه
دروازه بند کړه خو نوکران څوک مه راپرېږدئ. وی عبدالله ابن مبارک زما یو زوی دی، یک تنها، د هغه مې واده کړ. ما وی چې راشه په دې ښه ډوډۍ ورکړو. نو ما په هغې داسې ډوډۍ ورکړه، مال ډېر و، دولت ډېر دی، بې شمېره دی، نوکران لګیا دی، ابوی را لګټي، ابوی شی خرڅوي، ابوی اخلي، روزګار ناست یم او بلا پیسې را روانې دي. ما وی چې راشه په دې دوی داسې ډوډۍ ورکړه چې په دې دنیا کې بادشاه هم داسې ډوډۍ نه ورکړي، هر چا له یې ورکړه، غریب له یې هم ورکړه او مالدار له یې هم ورکړه. اعلانونه مې وکړل په دې ټولو علاقو کې چې خدای مو بخښه د بهرام د زوی واده دی او ټوله یې غوښتې. اعلانونه مې وکړل، ورځې مې مقرر کړې او دیګونه او ډوډۍ مې پخې کړې. راځي مالدار هم راځي، ښځې هم راځي، ماشومان هم راځي، مسلمان هم راځه، غیر مسلم دې هم راځي، ټول دې خوري. څو ورځې دا ډوډۍ چلېده، څو ورځې خلک به راتلل او ډوډۍ به یې خوړه. او د دې نه علاوه مې خلکو لږ ګفټونه هم ورکړل، چې غریبانانو جامې مې ورکول، پیزار مې ورکول، صادر مې ورکول، ډوډۍ مې ورکول، نغدې مې ورکولې. ما یې راشه د زوی مې واده دی او مال ډېر دی، دا وباسه، دا مال وباسه. ښه خواري مې وکړه او ښه مې په خلکو وسې وکړې، ډوډۍ او ګفټونه او مال او دولت مې سم وویشه، سم مې خلکو باندې وبیو. او په دې اخیري کې مې دې خلکو ته وې په اخیري ورځه چې دا کم څه پاتې شو دا هم دې خلکو له ورکړئ چې وچلې، دا لوښي م ورکړئ چې دا لوښي م ځان سره یوسي، دا چې کومو لوښو کې پخلی کړی دی دا پلیټونه او دا رکیبې هم ورسره ورکړي. نوکران ټول چې دي نو هغه لاړل، اوده شو، ستړي دي. زم ډېر زیات ستړی وم، خپلې کوټې ته لاړم او زه اوده شوم. چې اوده شوم او ښه ستړی وم، خوب دیني مې ته ورسېد، دروازه وډبېده. یا خدایه ستړی وم چې دې وخت کې څوک راغلل کم بخت، د نیمه شپه کې دا د راتلو ټایم دی، ټوله دلته ناست وم، څوک نه و او اوس څوک را برخ شو په دا نیمه شپه کې. خوب نه ویستم، خوب و ستړی نه پس زړه مې ډېر زیات خفه شو، بار بار ورډبېږي ورپاسېده. چې دروازه مې کوله وکړه، یو زنانه د ډیوه ورسره ده، د دروازې مخې ته ولاړه. ډیوه کې لږ غوندې تیل دي، دا ډیوه پړق پړق کوي او قریبه ده چې مري. خو چې د زنانه ته ما وکتل نو ما وی چې سمه غوسه به ورته کوم. خو چې ما دې زنانه ته وکتل زړه کې مې په ډېر رحم راغی. د دې زنانه د پړونې شلېدلې، جامو ته وکتل زړې جامې دي شلېدلې، او چې پیزار ته مې وکتل نو پیزار کېړی میړی چې ورته وایي دا هم شلېدلې. ډېره په بد حال وه دا زنانه. او راتلو سره ما ته وایي چې بهرام راغلی ما تاله او مهرباني وکړه دا ډیوه مې راوړې ده، تا ته پته ده چې مري، دې کې راته لږ غوندې تیل واچوه. خدایه دې کې لږ تیل واچوه، دا پړق پړق کوي. خدای په دې نیمه شپه په ډیوه په تیلو سکی چې د دې را پاسولم. وی بهرام بس په تا مې زړه ختېده، تاله راله مهرباني وکړه دې ډیوه کې راته یو قاشوغه دوه قاشوغې لږ تیل واچوه، ډیوه راته مري. خورې په دا نیمه شپه څه کوې، په ډیوه څه کوې؟ وی بهرام نورې خبرې پرېږده، ما مه لټوه، ډیوه کې تیل نه اچوې چې د بل چا دروازه ووهه. خدای ډېر مال درکړی دی، تاله راغلی یم دې کې قاشوغه دوه تیل واچوه او پیالې تیل واچوه. زه بیا ورته یم چې تیل درته اچوم خو په نیمه شپه پې څه کوې؟ وی بهرام زما ماشومان بچي دي یتیمانان، د لوږې د لاسه جاړي، وږي دي. نو مهم چې دا ډیوه مړه شي یو بل ته به نه ښکاري، ما ته به هم نه ښکاري، نو دوی به نور هم ژړا شروع کړي. نو که دا ډیوه کې تیل وي تر ساره پورې نو ممکن ده چې دوی یو بل ته ګوري، ما ته ګوري، زه ورته ګورم، نو څه ناڅه به تسلي راشي او ژړا به یې لږه کمه شي. دې دپاره دا تیل غواړم. و چې دا خبره وکړه ما له غوسه راغله.
او زما پاره سرته وخته چې ماشومان لوږې دي یتیمانان دي وی هغې وایي چې او د لوږې د درد نه جاړي وی او د لوږې د درد نه جاړي یا د خدای نیکبخت دی تا ته پته وه چې زما د زوی واده دی وی او تا ته پته ده چې ما اعلان کړی چې هر عام او خاص ته راشي ودې خوري وی او بلکل تا ته پته وه چې ما څوک نه دي واپس کړی ته چا واپس کړی ستا بچي وی نه نیم راغلی نو چې ما دعوت کړی و ټوله دنیا راتله ته ولې نه راتلی دا ماشومان به دې روستي وو ډوډۍ به یې خوړلې وه ځان سره به اوړې م وه ستا غوندې زنانه له یتیمانانو له ما جامې م ورکړې پیزار مې م ورکړو نغدې مې م ورکولې ته بیا ولې نه راتلی وی بهرام نورې خبرې پرېږده زما په زخم مالګې مه دوړه لږ غوندې تیل راته دې ډیوه کې واچوه که اچی واچوه که نه اچی او بانې راته کوې نو چې د بل چا دروازه وه وی ما ورته وایي چې اچوم درته خو په دې مې پوه کا چې ته ولې رانلې ډوډۍ لا بچي دې وایي زما د لوږې مري او جاړي او چغې وایي خېټې د درد د لاسه نو دا دې ولې نه راوستل ځان سره به دې اوړې م وه وایي دا ښځه ما ته وایي چې بهرام نورې قصې مه کوه خدای ته وګوره زر راته تېل واچو زما بچي چغې وایي د لوږې د لاسه په خېټه درد دې غړي په کوټه کې د لوږې د درد د لاسه تا ته څه پته لګي د ماړه پریشانه دي ماشومان مې دقسې په کوټه کې پرېښودل او لوغړېږي د درد د لاسه خدای ته وګوره لږ تیل واچوه که نه اچوې چې زم بل چا ته وویم غوسه خو مې لږه سړه شوه چې څه چل خو دی ته راغلې چا واپس کړې نه 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 یم راغلی نه مې بچي روستري ولې خیر تیلم در کوم هر څه در کوم خو بچې دونه راته ووایه چې چل څو ولې رانلې څه چل و خیر ما له مسلمانان هم رالل کافران هر څوک رالل ډوډۍ خوړه څه چل و وی نه مې پرېږدې ما وی نه دا به راته الوی وی ښه مونږ د رسول الله مبارک نوسي یو مونږ سیدان زما خاوند سید و زما بچی هم سیدان دي د حضور پاک بچی دي او زمونږ نیکه فرمایلی دي چې صدقې به نه خورئ خیراتونه به نه خورئ او زما بچی به هم صدقې نه خوري انما صدقاتو څنګه دي ان هي اوساخ الناس دا به نه خوري هدیه ډالۍ که څوک درکوي نو خوره صدقه به نه خوري تا خیرات کړی و صدقه دې کړې وه نو هغه موږ پیغمبر خپل اولاد خپل بچي منې کړي تا صدقه کړې نه ما وخوړه نه مې زما یتیمانانو بچو وخوړه دا خو د توفه ډالۍ نه و صدقه دې کړې خیرات دې کړې زموږ د پیغمبر بچي او د هغه نسب او د هغه اولاد به صدقې نه خوري بلکل به نه خوري صدقه چې بل له ورکوې دې ته ځان کمزورې ګڼې ځان اوچت ګڼې نو د پیغمبر اولاد او د هغوی نسب کمزورې نه دی هغه د لوی شان خلک دي هغې له ډالۍ ورکړه ډالۍ لوی سړي له خلک وړي د عزت په شکل یې وړي صدقه خو یې لکه غریب دي ځکه صدقه والا ورکړه نورې وجې هم شته طالبانو ته مونږ وایو تاسو ته یې نه وایم خو زمونږ نیکه صدقه منع کړې د خپلو بچو له او مونږ ټول سیدان یو تا صدقه کړې وه ځکه مونږ نه یو راغلی واچوه یو ګوټ تیل ماشومان دي چې دا ډیوه وله یو څه مري رانه تیلو باندې خلاص دي چې رڼا وته وایي چې دی وکړه ماړه یو درد وکړ اوهو بهرام دنیا باندې د خوراک وکړ دا یتیمانان ماشومان او دا ښځه د جامو تو پیزار تو کیړې شلېدلې پړونې شلېدلې جامو دا دومره محتاجه ده کوم دی د کور د پلانکي ځای کې بزه ده راغله نیوه مې ورته ډکه کړه لاړم نوکران مې راپاس شول او ښه مضبوطه مې یو بوجۍ د خوراک نه ډکه کړه جامې مې هم پکې واچوړې ماشومانو جامې د زنانو جامې پړونې کې څه چې ما وس کېدل نوکرانو وی چې دا مونږ وړو نه ما وی د دې ښځه ډېره مستغني ده ډېره باحیا ده دا خپل ښځه ځان نه ښیي خلکو ته خپل غریبي هم نه ښیي خلکو ته چې زه غریب یم د ډوډۍ سوال هم نه ده راغلی چې ماله ډوډۍ راکړه نو دا د دې حیا نه ده دا چاته نه ښیم په خپله ده ابوجۍ مې په اوږه کړه دومره درنه وه چې مې وړې هم نه شوه یو مېړه
او د هغه زنانه کاره مې ورغورځوله کې مې ښوده او چې څنګه مې کېغ نو کېښودله هغې کې خوراک مې راواغېسته ماشومان واقعي د لوږې د لاسه دردېدل په دې ځمکه لوغړېدل ما ولا خوراک برابر کا بچو له چې بچې دا صدقه نه ده دا تحفه ده ډالۍ ده تاسو چې کوم شخصیت نصیحت تاسو صدقې نه خورئ نو دا ډالۍ مې راوړې تحفه مې راوړې ده بچې دا مې درکړې ده وخورئ ښځه م خوشحاله شوه ماړه مې کړل خوراک مې وله ورکړ جامې پیزارر سے ورته کېښودل ما دې ښځې ته ووایي چې ستا له به زما له طرف نه مستقل تحفه ډالۍ راځي صدقه به نه راځي او دې ماشومانو بچو چې څه ذمهداري دا به زما له طرف نه وي صدقه ډالۍ به نه بهرام وایي عبدالله ابن مبارک ته چې کله زه را رخصتېدم نو هغه مور هغه بچو ته وایي چې بچې بهرام کاکاجي ته یو دعا خو کې کړه په دا نیمه شپه کې تاسو له خوراک هر څه راوړل او تحفه ډالۍ راوړل نو بچې یو دعا خو ولو کې ماشوم لاس اوچت کا پټینی لاسونه واړه او الله ته لاس اوچت که یا الله دې بهرام بابا کاکاجي خو په نیمه شپه موږ له خوراک راوړه موږ یې ماړه کړو الله دا سوال د نه کوو پروردګاره چې دې زمونږ د نیکه سره یو ځای جنت ته بوله الله زمونږ د نیکه سره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره الله یو ځای جنت ته بوله وی دا رخصت شوم عبدالله ابن مبارک کے په ژوند کې مې چې ته یو کار داسې کړی چې زه پې مطمئن یم دقه مې کړی وی بهرام مبارک دې شي هغه ماشوم بچي دعا قبوله ده ما 3 ځله حضور پاک مبارک په خوب کې ولید تا لې را لېږلی ما ته خو د دې پته نه وه ستا د دې ماشوم د دې خوراک او د دې بچو زه نوم خبر 3 ځله مې ولید حضور پاک او زه یې تا له را لېږلی چې ته بهرام ته ووایه چې ما سره یو ځای به جنت ته ځې بهرام ډېر وژړل ای عبدالله ابن مبارک ما ته کلمه ښایه زه مسلمانېږم الله مسلمان کړو او چې هغه سره څومره نوکرانو ټولو باندې الله ایمان نصیب کړ ټول مسلمانان او اعلان یې وکړ چې زما په منډۍ کې هغه سړی به کار کوي مزدوري نوکري به کوي چې هغه مسلمان د یو ماشوم بچي دعا ماشومانو ته موږ نن دعاګانې نه ښایو کنځل ورته ښایو رکوټې بچې دې نن ورته مونږه ټاټاګانې ښایو ټاټه وایو ټاټه وایو دعا ورته نه ښایو د دعا چل ورته نه ښایو که دعا ورته ښایو پوهیو یې نه چې د دې څه معنی او څه مقصد دی دعا آداب ورته مونږ نه ښایو د دعا د کولو طریقه ورته مونږ نه ښایو ادعو ربکم تضرعا وخفیا الله وی ما نه وغواړئ خو په زارۍ وغواړئ زاری کې وجاړې راته بنده ته موږ نه جاړو چې تنګ شو نو خپل رب ته ولې ونه جاړو نه زاری کې ما پټه دعا وغواړئ چې ریا پکې نه پټه دعا الله قبلوي بعضې وخت ښکاره هم کولی شي چې یو کس دعا کوي یو ګڼ کسان ناست دي هغې پې امین وي دا هغه دعا ده چې د ماشوم دعا ده الله دعا سے قبول کړه چې سړی ته په الله ایمان ور نصیب کړ الله دا سے قبول کړه چې رسول الله مبارک په الله خبردار کړ الله فرشتي ګرځي په دې مقدس مکه او زمون بعضی سیزونه بعضی درود شریف زمون درود شریف بعضی سیزونه حضور پاک مبارک ته رسي الله په دواړو جهانو مبارک سردار خبر الله په عبدالله ابن مبارک غوندې شخصیت د بشارت او زیری د پاره راولېږه الله په دې قادر دی او الله په یو لوی سړي ته او د هغه ټول خاندان ته او د هغه
ټولو نوکرانو ته ایمان ورنصیب او د پیغمبر مبارک نزدېکت ورنصیب. کبر مه کوئ زه به دنه دعا غواړم، نه، مور و پلار نه دعا وغواړم. د مور او پلار دعا د بچي دپاره قبلیږي، یک اخلاص ډېري. مور پلار مونږ کنځونه سپکې ورپسې وایو، په خدای چې مور او پلار دیني د لوی خیر نه محرومه شوې، د لوی خیر نه هغې کې اخلاص وي، د الله د رضا دپاره دعاګانې کوي. مور او پلار ځان رستو یادوي، بچي مخکې یادوي. ځان تیری بچی ور یادی، بچی سکے نوسی ور یادی نوسی. والد سے میں والدہ سے با لاړل چلو بوتم دعاګانې به کولې. خدای مې دې قسمی دا په منبر ناستم، په منبر په جمعات کې چې حرمینو ته به چته لاړم الله دې قبول کړي. ما به څه وې والدې صاحبې ته چې به رالمه وی پلانکي ته دوا وکړه. ما وی زه خو بل شان دوا کوم. وی څه مې زم چې خدایه زما مور څومره دعاګانې کړي دي او یا کوي ولې قبولې کړي. دا ماتم ده مالم کې، زما بچو لم کې، دا لونو لم کې، دا مسو لم کې. ما ته به وی ادریسا یقین په خدای کو دې ټکی په دیو ته ما له جاړه راشي. په همدون بابا ته پلار او مور غشت څوک نشته چې ما ته وایي. لوی نعمت دی مور او پلار، قدر یې وکړئ رونو ګورئ. که د چا مور او پلار جم دي وي عزت یې وکړئ، قدر یې وکړئ، مه کوئ کبر مه کوئ. تا نم پیدا دي کمړه دي دعاګانې ورته وکړئ. د مور او پلار دعا الله د بچو دپاره قبلوي او وغواړئ دعا د یو بل نه. حضور پاک له به صحابه راتلل. حضرت انس د رسول الله مبارک خادمو، 10 کاله د حضور پاک خدمت کړی دی. څو 10 کاله. مور و ام سلیم رسول الله مبارک لراړه الله رسوله انس خو ستا خادم دی، ادعو الله له، دعا ولد الله نه وغواړه کنه. مور ده دعا قبلیږي، لیکن پیغمبر مبارک لرانه دعا ولا غواړه. نو حضور پاک لاس اوچت که حضرت انس وی 3 دواګانې راله وکړې. اللهم بارک له فی عمره ورزقه وولده. ماشاء الله پیغمبر مبارک واجبه شخصیت ہو. اللہ پا عمر کے ولا برکت واچے، اللہ مال کے ولا برکت واچے، اولاد کے ولا برکت واچے. دری دواګانې راته حضرت انس وی په عمر کې خو مې دا برکت دی چې عمر مې د 100 نه اوړېدلی دی او په ګیره او په سر کې مې لا سپین ویښته نشته. عمر مې د 100 نه اوړېدلی دی، یو غاښ مې لا نه دی او ته ټول مې خپل غاښونه دي. دا خو د عمر برکت دی، پیغمبر مبارک کړی دی. او د مال برکت مې دا دی چې د خلکو باغ په کال کې یو ځل میوه کوي، زما باغ په کال کې 2 ځله میوه کوي. او وی په اولاد کې مې دا برکت دی دا چې تر اوسه پورې مې 200 بچي زامن لونه نوسان وسی 200 مې ولیدل، بلا مې خاخ کړل چې مړه شوي دي، نور هم را روان دي. داغه دعا وه چې حضور پاک وکړله د حضرت انس دپاره. دی ونه وی چې ام سلیم ته وله غواړه که نه ته یې مور یې که نه، یا ځان له دې غواړي که نه، نه ویې کړه وله. حضرت ابو هریره وی زما مور وه کافره وه، زه به یې والم ټکولم به او په دې به یې والم چې دا پلار نیکه دین ته دې واپس ځو، دا پرېږده و دا نوي دین. یو ورځ یې ووالم او رالم نیغ حضور پاک له او رسول الله مبارک ته مې فریاد وکړه د الله رسوله ته زما دې مور له دعا نه کې، ستا ته هم بدې ردې وایي، اسلام او دین ته هم راله بدې ردې وایي. مور مې د غږ نشم کولی، وحي مې کنځل سپکې راته، اوس یې هم راته ډېرې سپکې وایي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کو وی الله د ابو هريره مور ته هدایت وکړي الله مسلمان کړي. ابو هريره په خپل هم لوی سړی د پیغمبر د حدیث و شاګرد صحابي دی، سوال چا نه کوي د حضور پاک. رسول الله مبارک لاس اوچت کو ابو هريره وی ما وی چې بس کارو شو. د پیغمبر مبارک دعا خو د عرش سره په سکندونو کې ډغره وای و چې کور ته لاړم او دروازې ته دننه کېدم نو مور راته صبر وکړه ابو هريره، او د شرلارو اواز مې واورېد لکه چې څوک لامبي. وی پوه شو وی چې ویې لامبل زما مور و جامې برابر کړي راځه بچې چې وردننه شومه وی ما ته بچې ما حضور پاک لبوده چې ما ته مسلماني وښیي زه مسلمانېږم. دقه چې جمعې منځ د بخاري شریف کې راځي او حضور پاک تقریر کو. یو صحابي د جومات په دروازه را دننه شو وی د الله رسوله باران دپاره سوال وکړه. خلک تباه شو، څاروي مړه شو، ګیاګانې نشته، اوبه نشته، خلک تږي شو. او د عربو په دې دشتونو بیابانونو کې به خلک اوسېدل چینو په غاړه هلته کې خو به کم یې نیرونه خو نو چې باران نه کېږي چینه کې اوبه هم ختمې شي، ډنډونو کې اوبه هم ختمې شي، څاروي مړه شو، انسانان هلاک شو، ماشومان هلاک شو، وږي شو خلک، فصل نشته، تت اوبه زیاتې دي. وایي په اسمان کې داسې سور نور و که نه، داسې سور چې معمولي چېته د ګوتې برابر وریځ نه ښکارېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس اوچت او د باران دوی وکړه یا الله د خپل بندګان دې سیراب کا، الله د خپل ځمکه د کاڼې د اونې بوټې دې الله سیراب کا. دوی وکړله وایي مونږه ناستو او دې کې وریځ راله، داسې د ډال غوندې لږه وریځ راله او هغه په د اسمان کې مکمل خوره شوه او داسې شلقاوي باران وشو، داسې باران چې مونږ کور ته تلونو په باران کې منډې والې. دا د حضور پاک په دعا. یو هفته باران یو شان بیده بیده چې بله جمعه کې بیا حضور پاک کېناسته، یا هغه سړی و یا بل سړی پاسېده وی د الله رسول خلک غرب شو، وی لارې بندې شو، دونه بارانونه چې څوک په لارو سفر نشي کولی، او د خلکو کوټې راوغورځېدلې. د الله نه سوال وکړه چې خدای باران بند کړي. نو حضور پاک وخندل چې تېره جمعه خو مې چې خلک غرق شو د خشکۍ د لاسه، اوس وی خلک غرق شو د باران د لاسه. نو رسول الله مبارک په ګوته اشاره کوله یا الله دا باران په غونډو او په غرونو باندې او په بیابانونو، په دشتونو او په ځنګلونو وراوه، الله په مونږ یې مه وراوه. وی چې پیغمبر مبارک به کم خوا ګوته خوځوله نو وریځ تښتېده. مدینه منوره کې نور راښکاره شو او ګیر چاپېر وریځ وه او یو میاشت چې خلک به د بار نه راتلل نو په غرونو بارانونه دي. په غرونو خو باران نقصان نه کوي، او په ځنګلو کې بارانونه دي. بوټي زرغون شو، ځنګلې زرغونې شوې، په چینو کې او په خوړونو په جوړو کې الله برا پیدا کړي. مشکل چې به راغی نو خلکو به زر رامنډه کړې نبي علیه السلام پسې چې موږ له دعا وکړه. پخوا چې به هم چاته څه مشکل او پریشاني راله نو خلکو به څه کوله؟ ختم به یې وکړه. اوس هغه شی ختم شي. خلک به رالل جومات ته مولوي صاحب له یاره استاد جي لږه دعا وکړه، هغه به وله دعا وکړه، ختم به یې وکړه. جومات کې به ختم وشو، په کور کې به ختم وشو، لږه صدقه به یې وکړه، مسلې به خدای حل کړي، مسلې خو الله حل کوي. خو په دې څیزونو الله خوشحالېږي. اوس هغه شی ختم شو. اوس د بل نه څوک سوال نه کوي، دعا نه غواړي. که اوم غواړی هغه وي مړه ځان له کوه پخپله کنه. صدقې څوک نه کوي، مال د خلکو ډېر خوښ شو. ختم د قرآن شریف څوک نه کوي. او پخوا خو به خلکو ملایان صاحبان راوستل ځکه خلکو قرآن شریف د کمو خلکو زده و. اوس خو صاحبه په هر کور کې څلور پنځه شپږ لس کسان قرآن شریف ناظرې والا شته چې ډویرونه او د خوریونه او دا ورسره راغونډ کې په خاندان کې بلا کسان پوره کېږي. لیکن څوک توجه نه ورکوي، څوک اړو ختم لاړو، توجه بالکل نه ورکوي. نو دعا دا ده په خپل هم کوه او د بل نم دعا غواړه.
او پزاره د رب العالمین نه دعا غواړه. دا دعاګانې خدای قبلی. بل دا دی چې د مظلوم دعا چې کوم انسان سره زیاتې وشو مظلوم، د دعا هم خدای قبلی. ولې ځکه دې وخت کې د سره ظلم شوی، زیاتې شوی دی، او دې کې صریح حدیث موجود دی. حضور پاک فرمایي چې دې مظلوم ته الله وایي چې زه به دې مدد کوم، که څه موده پس وي خو خیر مدد به دې کوم، په چا ظلم مه کوئ. د تکلیف وخت کې چاته تکلیف ورسېږي نو دعا کوه، الله قبلی. حضرت یونس علیہ السلام ته تکلیف ورسېد، ګوره پیغمبر دی. حضرت ایوب علیہ السلام ته تکلیف ورسېد، دعا یې ونه کړه، الله ولا دعا قبوله کړه. نو دا مې درته یو څو څیزونه وښودل، هغه دا چې په دې ځایونو کې دعا قبلیږي. د شپې په اخره شپه کې دعا قبلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دې لومبي اسمان ته راکوزیږي. د الله داسې کوزېدل نشته لکه زمونږ په شان دی. په دغه کیفیت او په دې کنه په حقیقت موږ نه پوهېږو، یا د الله رحمت به وایي. نو الله واس کوي څوک شته چې ما نه وغواړي چې ورکړه، حاجتمند شته چې سوال وکړي وله پوره کړم، شته څوک چې ما نه بخښنه وغواړي او زه یې وبخم. زمارونو دا وکړئ، عبادت پسې وکړئ، شپې خیره شپه کې پاسې تهجد وکړئ، الله نه وغواړئ، خو زارۍ سره به غواړئ. او دې دوو جمعو کې مې درته ووایي غافل نه ګورئ، دله نه به غواړئ، او ابس او نامناسبه دعا به نه غواړئ، چې ښه پوره برابر دعا به غواړئ. او داسې زمونږ چې په دې مړو کې کوم دواګانې کوي، راشو دوا به وکړو، لاس به اوچت کو او ځان نه به مچان وشړو، دا مچان شړل. نو بل به وایي دوا به وکړو، نو بل به وایي دوا به وکړو، نو څو پکې لا وایي انا لله و انا الیه راجعون. نو دا خو د قرآن ایت وي، دا خو دوا نه ده. بل وایي دوا به وکړو، الله اکبر الله اکبر لا اله لکه څاروی علیه السلام. دا خو مړ دی که نه، دوباره په قبر کې به چاړه راکاږي. بل بلا سجد کې دوا به وکړو بسم الله والله اکبر. خدای دې بې خو بس خو چې چرګه لالې سنډا لالې نو خلک دا کار کوي. او چې لس کسه راشي نو لس کسه بلا سوچتې دوا به وکړو دوا به وکړو. خدای شته که ټک وایي، هلکه رښتیا ویم که دروغ ویم، سم نه وایي، تش مچان د مخ نه شړي، دوا به وکړو. او بیا په مقبره کې، په مقبره کې د هغې غریب پلار مړ دی چې هغه پلار قبر ته ښکته کړي، مور یې مړه ده چې مور قبر ته ښکته کړي، نو موږ یې د مټو نیسو، داسې ځان ته یې راکاږو، یو دوا به وکړو، نو بل یې راکاږي، یو دوا به وکړو، نو بل یې راکاږي، یو دوا به وکړو، نو تاوی یې غریب کمیس ته وشلی، یا چې راکاږي ځان ته. هلکه رښتیا ووایه دا د خدای دپاره دوا ده که ځان ورته ښی؟ دی ما ته ووایه چې زه جنازې له راغلی یم، ځان ورته ښی جنازې له راغلی یم. او چې ورته دوه کسه مخامخ شي، پنځه شپږ کسان، او داسې وګوري که نه، یو کس دوا کوي او د نورو ته وګوري، بیا نه کوي دوا چې دا اویلي ده مسې مولي دوا خو جنازه کې وکړه که اللهم اغفر لحینا و میتنا څه شی دا دوا نه ده. دقه ریاکارو مونږ په مخ اخیستي، دوا به وکړو دوا به وکړو چې هلته کې مړی ښخ شي، دی بیا خلک یې راټینګ کړي، دوا به وکړو دوا پرېږدی نیکبختو چې دا مور قبر ته ښکته کړي، پرېږدی نیکبختو چې دا لاله قبر ته ښکته کړي، پرېږدی چې دا ښځه قبر ته ښکته کړي، پرېږدی چې دا پلار قبر ته ښکته کړي. ولې ظلم کوئ؟ ځان ښی چې زه جنازې له راغلی یم، ما جنازه وکړه، په تندر دی هغه جنازه م لاړه، ریا دې وکړه. د ریا عبادت او سر نه قبلېږي. نن سبا زمونږ ټول عبادتونه د ریا نه ډک دي. په خدای جنازې له څوک څه لځي؟ دقې لځي چې ما ووینې چې جنازه مې وکړه او ځان ورته ښی. نو چې په دې نیت لاړه چې زه خو رالم ریاکاري کې ځان ورته ښی، جنازه د سر نه ونه شوه، هسې لاړې هسې رالې، سړی داسې کندې ته وردننه کړه. څه پې یا دعا خو دا نه ده، بس جنازه کې رده وکړه، دا کافي وه، خبره خلاصه. کینه قبر ته ایثار شه ورسره چې ثواب دې وشي. او چې مړي له رالې نو مړي اصل تعزیت ته تسلي ورکول دي،
داسې خبرې وکړه چې هغه د مړي وارث ته تسلي میلو شي، صبر ورته میلو شي. اصل دا شی دی. زه یاره که ته دوام کې چې زه یاره یو مړی دی او محتاج دی دوا به وکړمه، نو په کار دا دی چې پنځه رالل یو کس دعا وکړي په اخلاص، ښه مزېداره ښکلې دا ووایي چې الله دا مړی وبخه، الله وارثانو له صبر ورکه، هغوی له یو تلقین هم شو، تعزیت هم شو، او ټول پې امین وایي، بس یو کافي دی. او چې بیا ځي بیا وایي یو دوا به وکړو، راتلو سره هم یو دوا به وکړو، او چې ځي نو بیا وایي یو بشیر جانه ګورې که مړ شوې که نه بس دلته به راته دوا کومه، د دې دوا ډېره ده څنګه امینه او که نو دله به ځې نو هلته کې به ولې یو ځل دوا کې نو بیا چې راځې بیا به دوا کې 3 ورځې به ځې نو هله به یې پرېږدې چې په خدای وبخئ. ما به دې به ښکته کوم دا کرین دا بلا به څوک ښکته کوي ما وجنې دا زه ښکته کولی شم، ته ورته یو پوټی وګوره، د خدای نیکبخته داسې کې خدای دې ولې دراز عمر ورکړي او الله دې ولې روغ صحت ورکړي او الله تعالی دې ولې دا سترګې هم جوړې کړي. ما خو د ده دپاره یو وس کړی، یو ډاکټر وی سترګو بدلېږي، نو ما دې ولېږي یو ډاکټر مې لکه چنده بدله غواړم د دوستانو نه، خو که ستا را سترګه بدلېږي چې درته یې بدلې هغه چې دی لاړه ورته وایي دا ستا را نه بدلېږي، دونه غټې سترګې تا له رقم نه را پیدا د سنډا دله لګولې نه شو او نه دله د غوی او هاتي لګولی شو، او د انسان هغه سترګه ستا په سترګه کې راځي نه پټې نه ده. بهر کیف زمارونو خلاصه دا ده چې دعا به په عاجزۍ کوئ، په زارۍ به کوئ، او یو سوال به ستاسو ذهن کې راځي چې لکه موږ خو ډېرې دعاګانې کوو دا خو قبولې نه شوې، او داسې رسول الله مبارک باید دعاګانې کړي دي او هغه ډېر لیټ قبولې شوي دي او اثر یې لیټ ظاهر شوی، نو دا خبرې به راته انشاءالله په آینده جمعه کې وکړو. که د وډیګرام د کندیره تحسین الله انګور وفات شوې ده، الله دې وبخي، الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي، او د خټ د جمروس کور والا وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، او بعضې بیماران دي الله تعالی دې ټولو له روغ صحتونه الله دې وله شفا ورکړي. ډاکټر ذاکر د نوخار والا د هغه والده وفات شوې ده، الله تعالی دې مغفرت نصیب